اول د بیمه طریقه کار وخه چې بیمه کول څه شته ویل شي بیمه باندې ځان پوي کا کپنۍ چې کمی دی هغه دوه قسمه بیمه کوي یو د خلکو زندګۍ بیمه کوي یو د خلکو د املاک بیمه کوي د سیزونو د گاډیو کپ فیکټریو د دکانونو حتی چې د اندامونو بیمه کوي د لاسونو د خپو د سترګو بیمه کوي نو د لپاره کوي که چیرته تا دغه شی د ضایع شو یا د زندگی خراب شو یا د املاک ته نقصان ورسېدو نو دا نقصان به تا ولا کپنی پوره کوي خو شرط دا دی چې کپنۍ ته به ته پیسې جمع کړې ته پالیسي اخلې اوس د لایف انشورنس دی ته ویلی شي چې خپله زندگی څنګه بیمه کړې یو سړی د خپله زندگی بیمه کړله نو 10 کاله دپاره ډاکټر ووایي چې دا سړی به 10 کاله دپاره ژوندی وي که نه اول یې ډاکټري هم کوي داسې اوږدې بیمې نه ورکوي یو سړی دی چې 10 کاله بیمه وکړه نو هر کال به 100 روپۍ جمع کوي 1 لک روپۍ به جمع کوي نو 10 کالو کې به څومره جمع شي 10 لک خو که دې سړی پیسې شروع کړه یو کال یې جمع کړې 1 لک بل کال یې جمع کړې 2 لک او دی مړ شو په دریم کال باندې مړ شو نو کمپني بدله 10 لک روپۍ ورکوي ځکه چې د ځان 10 کاله دپاره بیمه کړې اوس پې پوه شوې د کمپني چې دله زیاتې پیسې ورکوي 8 لک روپۍ دا څه شی دی د سود د 2 لک روپۍ جمع کړي سود پکې راغی که نه املاک چې اوس یو سړی د ګاډۍ بیمه کړی دی ګاډۍ 15 کاله دپاره یې ګاډۍ بیمه کړې که ما ګاډي ته نقصان ورسېدو کمپنۍ ته ورکوي لک روپۍ یو کال کې ورکوي که ما ګاډي ته نقصان ورسېدو د کمپني به د نقصان لنډوي اوس 15 کاله رسېده پیسې جمع کړې او ګاډي ته هېڅ نقصان نه ورسېدو پیسې یې لاړې که نه او جواري څه شته ویلی شي قمار چې پیسې دې ولګولې که نه کیدای شي ګټه وکړي کیدای شي نقصان وکړي نو دې کې تا ته نقصان درکړه که نه 15 لک روپۍ دې لاړې هسې ګاډي ته خو دې نقصان نه ورسېده او دا حادثه وه مخکې ته راځي او که نه به راځي دې ته غرر ویلی شي خطر ویلی غرر ورته نه شي غرر خو دې ته ویلی شي دوکا چاله ورکړه دې کې دوکا نشته خو په معنا د خطر هم چې دا خطر به واقع کېږي او که نه زمان و خطر طریقه یوه قاعده چې ده صحیح دی که نه نو دا درې علتونه دي په دې وجه د بیمه چې دا په دې کې بل اتفاق ټول علما کرام یا څلورو مذهبونه په دې اتفاق دي چې دا بیمه انشورنس چې دا ناجایز دی بار ملکونو کې جبر دی هلته کې وخت تللی نه شي نه ګاډۍ چلولی شي جبر په وجه باندې بار ملکونو کې علما کرام وایي که تا ځان بیمه کړی دی نو جبر دی که نه نو هغې په وجه هلته کې تا دپاره جواز شته که پیسې اخلي او که ځان بیمه کوې که نه په خپل زړه باندې نه جبر دی لکه جی پي فنډ چې د ملازمین اخلي جی پي فنډ په دې باندې سود راځي خو علما کرام وایي دا خو ستا په مرضۍ باندې اختیار دی پکې نشته جبر دی بار ملکونو دپاره جواز شته چې هغه هلته جبر وي په پاکستان کې او نورو ملکونو کې جبر پکې نشته بیمه کول د املاکو یا د ځان بیمه کول دا حرام دي دې کې 3 ګناهونه دي سود پکې دی سود نه وړه ګناه دا ده لکه مور سره چې زنا کوي نعوذ بالله او جواري دا پکې او جواری او د سود او د ټولو متعلق قرآن کې احکامات دي چې دې نه ځان بچ کړئ فاجتنبوه رجس من عمل الشیطان اوس علما کرام وایي چې بیمه داسې یو عام شی دی انشورنس چې دې نه خلک ځنه ځای کې نشي بچ کېدلی نو دی به مونږ د علتونه ترې لرې کړو که نه دا د حرام علت دا به ترې لرې کړو په تکفل په نوم باندې بیمه وي هغه بیمه ده لکه مثال دا دی چې یو ځناور دی راوستو کور ته مرۍ کې دی ونې د مردار دی که یا د حلال کو الله اکبر بسم الله دې پې نه وویله دا ځناور حلال شو که حرام حلال ځناور د حرام کړو طریقه کار باندې زه باندې صحیح نه و او که تا دغه ځناور باندې بسم الله وویله زه باندې کړو په چړې سره نو ځناور هغه د حلال دی کړو نو دغه علما کرام وایي چې د بیمه به دغسې وي د ځناور په شان به هغه شی به صورت پیدا وي خو د طریقه کار به ورته بدل کې د علتونه به طریقه کار به څنګه بدلوي دی وایي چې لایف انشورنس کوې یا جرنل انشورنس کوې چې کومې پیسې ته مونږ ته جمع کوې پالیسي جمع کوې دا به ته وقف کې تبارو به کې چې دا ما وقف کړی لکه مدرسې ته چندې ورکړې وایي دا به وقف کې اوس دا قاعده او فرموله هم ته معلومه ده چې شرط الواقف کنص الشارع د واقف شرط واقف د پیسې وقف کې خدا شرط ولګي چې په ما باندې به خرج کېږي دا د فایدې چې څومره دي منافع شي دا جایز دي نو کله خلک خپله کې یو بل پیسې جمع کوي چاته چې نقصان ورسېدو کله چې نقصان ورته ورسېدو که نه نو بیا د خلکو د وقفینو چې څومره پیسې دا یو پول جوړ شوی هغې نه راخلي خلکو نقصان پوره کوي په دې کې بیا خطر شته په دې تکفل باندې چې جامعة الرشید یا بنوري ټاون یا نور علما کرام دي چې د کم دینی تکفل چې مونږ ورته وایي پاک قطر تکفل یا نور تکفل په دې باندې ډېر علما کرام چې هغې کې تقي عثماني صاحب خو ورته جواز فتوا ورکړې ده په دې تکفل باندې د علما کرامو
اشکالات شته جامعة الرشید ولا بنوري ټاون ډېر علما کرام هغه وایي چې دا تکفل چې دا جایز نه ده. تا دا علتونه دې نه دي وبسلي ته طریقه کار دی یا صحیح سم کړی نه دی او چې سمیږي نو دا بیا ګټه نه کوي کپنۍ ته نو هغه ورته ناجایز دي تکفل ته ناجایز وایي. ډېر علما کرام خو تقي عثماني صاحب جواز فتوا ورکړی هغه دا لیکلي چې تاسو اول ګورئ چې دا کپنی په دې طریقه تکفل په طریقه باندې کار کوي او کنه چې څومره کپنۍ دلته تکفل ولا راغلي تاسو به لیدلي تکفل 4-5 کپنۍ راغلي ټولو ته پته نه لګي هغه طریقه کار نه ورځي. نو څومره چې کپنۍ د اسلامي تکفل په نوم باندې په دې نه ځان بچ کول پکار دي چې څومره دي ځان ته بچکا د حرامي دي او د کې قمار د سود دی او پکې خطر دی. او بیا یو حدیث خده چې دع ما یریبک الی ما یریبک چې کوم شی ته شوبه پیدا کوي هغه نه ځان لري کنه نور پیسې ګټه تا باندې یو واقعیا روانه ده یا شوی نه هغه د پر ځان تیارای داسې اسلام شو. اوس تا ځان بیمه کړی ځان دی بیمه کړی د کنه لس کاله د پاره نو تا ته لس کاله پس 10 لک روپۍ ملوي د بچی به دې څه وایي خبر شي یا الله دنیا کې زر تر زر ځکه چې هغه ته ګټه ده هغه خو وایي به که نه دعا درته نه کوي چې درته دعا وګابوي چې زر یې لرې کې دا خو غټه پیسې مونږ ته ځان بیمه کړی دی مونږ پیسې راوالو نو دغه کې نقصانات دي پکې فایدې پکې نشته. نو د تکفل چې کم دی دین هم ځان وساتئ بیمه باندې خو پوه شوې که نه بیمې نه خو باسې ساتئ دې خو بل اتفاق حرام دی او د تکفل هم ځان وساتئ او په مسله باندې پوه شوې بیمه په طریقه کار باندې